السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو په تن به حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت فرمایي کله چې الله تعالی ځمکه او اسمانونو په خپل قدرت کامله سره پیدا کړو نو الله تعالی شپېلې هم پیدا کړه سورې هم پیدا چې 11 دایرې دي بیا الله تعالی اسرافیل علیه السلام ته وسپارل چې د اسرافیل علیه السلام په خوله کې نیولې ده او د عرش معلا طرف ته ګوري د الله تعالی د حکم تیزار دی چې کله به د شپېلې د وهلو حکم راته وشي حضرت بخاري رضی الله عنه واځو کې د الله رسول د شپېلې څه ته وایي د سور څه ته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکت فرمایي د شپېلې د غوایې د شکر په شان باندې د او ډیره غټه د دې اوږدوالی او پراخوالی د مځکې او د اسمانو برابر او دغه شپېلې به درې پیرې پکول کیږي اوله پیره د بیرې دپاره چې ټول انسانان که حیوانات ټوله به وبیریږي ځکه الله تعالی فرمایي یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض کله چې اوله پیره د بیرې دپاره وویل شوله نو کوم چې زنانې و بچیان ته تیور کوي یا کوم حیوانات چې خپلو بچیان ته تیور کوي خپل بچیان به یېرسي او حامله دي او بچیان په نسو دي هغه بچیان به وغورځوي او کوم کوچني ماشومان دي هغه ماشومان به د بیرې د وجې هغه به سپین ږیري وګرځېږي او دویمه پیره بیا د مرګ دپاره الله تعالی به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلې پوکه بیا به ټوله ژوندي چې یا په مځکه باندې دي که په اسمانو کې دي دا به ټوله ختم شي او درېیمه پیره بیا پوکول کېږي چې دوباره بیا راکشي ټول انسانان د حشرګاو میدان طرف ته راوځي نو کله چې دویمه پیره شپېلې پوکول شي الله تعالی اسرافیل علیه السلام ته حکم کوي چې څوک فاته دي نو اسرافیل علیه السلام الله تعالی ته فرمایي الهی رب العالمین جبرائیل میکائیل ارزایل اسرافیل او اته فرشتي مقربه فرشتي چې عرش معلی نیولې نه الله تعالی په حکم ارزایل علیه السلام ته وکړي چې د دې روحان قبض د جبرائیل علیه السلام د اسرافیل علیه السلام د میکائیل علیه السلام یعنی د ټولو ارحام به قبض شي بیا به الله تعالی ورته فرمایي چې څوک فاده زما په مخلوق نارزل علیه السلام ورته وایي چې الهی رب العالمین حاملان عرش صرف پاته دي یو بنده ناتوان زه پاته یم الله تعالی ورته فرمایي چې د حاملان عرش اته ملایکې دي مقربې د هغه روح هم قبض کړه د هغه روح به هم قبض شي بیا به الله تعالی پوښتنه کوي چې ارزایل څوک پاته دي ارزایل علیه السلام الله تعالی ته ووایي چې الهی رب العالمین وصف زه پاته یم او ټول مخلوق ختم شلو نو الله تعالی ته فرمایي ای تاسو ما دغه کول نه دی اورېدلی کل نفس ذائقه الموت هر ذی روح شی به چې روح لرونکی ساک شونکی هغه به د مرګ ضرور سکی یعنی دله به مرګ راځي الله تعالی به حکم وکړي چې خپل روح قبض کړه بیا به رضایل علیه السلام د جنت او د دوزخ په مابین کې مځکه ده چې پر دغه مځکه باندې به خپل روح قبض کوي او دومره به تکلیف او دومره ناری به وي که چیرې د مخلوق ژوندی وي انسانان ژوندي وي د ده د نارو د اورېدلو د وجې د ده د چغو د وجې به ټوله مړه شوي وي نو دی په دغه ټینګ کې وایي کاشکې ما ته معلومات وایي چې د روح د وتلو په ټینګ کې انسان ته څومره تکلیف رسیږي څومره په تکلیف کېږي او څومره ضرر رسیږي که ما ته دا معلومات وای ما به د مؤمنانو مسلمانانو سره ډیره نرمي کوي او د دې روح به مې ډیره په اساني سره کشي او د دې روح به مې ډیر په اساني سره قبض کوي او د چې کله خپل روح قبض کوي او ټول مخلوق به ختم شي صرف الله تعالی به پاتې شي الله تعالی به فرمایي چې چیرې دي بادشاهان چیرې دي او چیرې دي د خدای د وکونکي چیرې دي هیڅوک به نه چې جواب ورکړي نو الله تعالی فرمایي چې وش پر بچي لله الوحید القهار دپاره
د بل چا د فر د بچی نه ده